دا د عثمان رضی الله عنه هغه باغ او هغه کوی دی بقایا تفصیل به مولانا صاحب تاسو سره مولانا صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مختصر دا چې دا مزرعه ده مزرعه مطلب دا باغ دی د کجورو دلته د یو یهودي کوی و هغه ته حضرت عثمان صاحب اغشتی و نو یو ورځ به مسلمانانو ترې نه اوبه څښلې یعنې یو ورځ به ترې نه د حضرت عثمان صاحب نیم کوی ته اغشتی و نو یو ورځ به ترې نه د عثمان صاحب نمبر کې خلکو اوبه څښلې او یو ورځ به د یهودي نمبر کې خلکو اوبه څښلې د یهودي به خپلې اوبه خرڅولې د دې کوي نه ځکه دا خوږې اوبه وي مدینه منوره کې نورې خوږې اوبه وي نه شارټېج د اوبو نو عثمان صاحب ترې نیم کوی واغشتو نو عثمان صاحب اعلان وکړو چې زما که مورز نمبر نو ټول کاغم یهودیان یو که مسلمانان دي راځئ اوبه مفت وړئ نو بیا د یهودي نمبر کې به چې اوبه نه څښلې نو بیا دا کوی عثمان صاحب باندې هغه نیم د خپلې ورځې د نمبر ایم پې خرڅ کو نو عثمان صاحب دا وقف کو د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي چې عثمان صاحب هغه دی چې څو کرته الله تعالی سره د جنت سودا کړې ده نو دا هغه کوی و تاسو یې لږ دیدار وکړو دغه مزرعه کې دننه اوس ورته حکومت څوک پرېږدي نه چونکې دا زاړه آثار اوس هم شته خو د دوی خو بس دا یو نظریه او تصور دی چې بس څوک راشي او دا ښکل کړي نو بس ګینې مشرک شو حالانکې مشرک نه دا د محبت تقاضا ده دا شرک دا داسې احسان هم دی چې هر سړی دی کې شرک کوي شرک خو هغې ته و چې ما سوا د الله تعالی نه انسان د الله نه علاوه د بل چا نه یو انسان کامل امداد غواړي حقیقي امداد مجازي امداد خو خلک یو سړی ته وایي ما ته ګېډۍ را په سر کړه نو دا هم امداد دی نو موږ به بیا دا وایو چې دا د شرک وکړو ولې د بنده نه یو امداد وغوښتو چې یاره ما سره ګېډۍ را په سر کړه یا ما له قرض راکړه نه دا خو دا شرک څه داسې معمولي مسله خو نه ده شرک د الله تعالی صفت بنده له ورکول دي ته شرک وایي او شرک یو ډیره لویه مسله ده هغه چې تفصیل غواړي خو بهرحال نو دا یو اوس حکومت د دې بند کړی دی چې یاره دا خلک رسومات او بدعات کوي نو که بیا دغې ته وګورو نو بیا هم کړی چې بند کړی دی فقط والسلام